د خیبر جرګې نن درېمه ورځ مکمل شوه چې په دې جرګه کې ډېر ګڼ شمېر کې پښتنو شرکت کړی و. د دې جرګې مقصد سو په دې جرګه کې چې کم د منظور پښتین دی د طرف کم سکرین لګېدلی و، په هغه سکرین باندې چې پښتنو سره په تیر شوي 20 کالو کې څومره ظلمونه شوي، څومره بم بلاست شوي دي، څومره کسان میسنګ شوي، مکمل رپورټ چې کوم دی په دغه سکرین باندې شایع شوی چې دغه سکرین نه ښکته ناس پښتنو خلکو دغه مکمل معلومات کتلی دی. تیر شوي 20 کالو کې 2800 خو تقریبا په جوماتونو کې د پښتنو په جوماتونو کې چاودنې شوي دي. په ګڼ شمېر کې خلک چې کوم دي مطلب چې کوم اوچت کړلی شوي دي، بې درکه شوي دي او واپس نه دي راغلي. که نن ما د یو بابا یو تصویر کتو، یو بابا یو ویډیو راغلی وه چې هغه د 50 زامن چې کوم هغه دغه شوي دي، مطلب غیب کړلی شوي دي او تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي. 15 واده کړي بچي چې هغه بابا له به 15 انګیان دی هم په کور ناستې وي، 15 انګیان د 15 بچو ماشومان به ورله هم په کور کې تاویږي را تاویږي. دغه تاسو سوچ وکړئ چې دغه بابا په زړه باندې دغه بابا په دماغ او شوق، ما هغه ټایم سوچ کولو چې شوق دی بابا له چې دی لا ژوندی دی په دې دنیا باندې، شوق دی بابا له چې الله پاک دله دومره غټ صبر ورکړی دی، دی لا اوس هم ساه اخلي او ژوندی دی. لکه داسې قسم خلک چې کوم دی په دغه جرګه کې شرکت کړی و او چې څه ټایم دغه سکرین باندې دغه رپورټس شایع کېدل نو هغې سره ناس خلکو ډیر زیات مطلب جړل، هم ډیر ایموشنل مومنټس هغه ټایم جوړ و. منظور پښتین چې کم دا جرګو کا کامیابی سره 3 ورځې مکمل شوې چې د هر ضلع پکې ډیر ګڼ شمېر کې خلکو شرکت کړی و. جی د 400 پورې د مطلب په کې پی کې چې څومره هم غټې غټې ضلعې دي هغې کې باقاعده خپل کیمپونه جوړ شوي وو، خپلې خیمې لګېدلې وي او په هغه خیمه باندې به بهر لیسټ لګېدلی و، نوم به پرې لیکلی شوی چې دا د فلاني ځای خیمه ده. هغې کې به دننه ناست چې کوم د هغه ځای خلک وو هغې منظور پښتین سره سات ورکړی دی. پکې فری میډیکل کیمپس هم لګېدلي وو چې په هغې کې به په چا باندې څه چل کېدو یا چا طبیعت په خرابېدو نو هغه فری میډیکل کیمپس نه به هغوی له فری دوايانې هم میلاوېدې. جي منظور پښتین چې کوم مطالبات دي هغه هم دا دي چې مونږ په پښتنه سیمه باندې په پښتنه خاوره باندې امن غواړو. بل په دغه جرګه کې ډېر ګڼ شمېر تعداد کې مسلمانان پښتانه څه کې چې پکې سیاسي جماعتونو هم خپل شرکت کړی دی بغیر د مسلم لیگ نون نه. مسلم لیگ نون نه علاوه په کې پی کې چې څومره هم سیاسي جماعتونه دي ټولو جماعتونو په دغه سره د مشرانو لکه سیاسي لیډران چې کوم دی ټولو هم منظور پښتین سره په دې جرګه کې احتجاج کې سات ورکړی دی. جی اوس احتجاج کول لکه د دې کې یو پوینټ اف ویو خپله کېدم، احتجاج کول د ریاست خلاف کول منظور پښتین دی خبره نه کومه. که ته احتجاج کې نو په دې ملک جمهوري ملک د احتجاج تعالی مکمل حق دی. که هغه ته د ریاست خلاف کې، که هغه ته د یو ډپارټمنټ خلاف کې، خو تعالی مکمل حق درکوي. دا جمهوري ملک ته تعالی مکمل حق ته چې ته احتجاج کولی شي. خو بل طرف ته په پاکستان کې داسې یو سیاسي پارټي هم شته چې له په احتجاج کولو باندې مکمل پابندي د پی ټي آی. جي پی ټي آی په کې پی کې حکومت ته پی ټي آی الیمین ګنډاپور د پی ټي آی چې کوم لیډرشپ ته هغوی وایي چې زمونږ احتجاجونه ملتوي کېږي، مونږ احتجاجونو ته نه پرېږدي نو مونږ له څومره غوسه راځي، مونږ څومره خفه کېږو نو مونږ به منظور پښتین چې کوم دی دی به مونږ احتجاج له جرګې له خامخا پرېږدو. په امن طریقې سره به دی احتجاجي جرګه به خپله غوښتنه به کوي. باقي د وفاق حکومت کار دی او زمونږ کار دی، که زمونږ د لاسه څه کېږي مونږ به ورسره مرسته کوو او باقي دی د وفاق نه کم طلب کوي، د وفاق حکومت نه دی څه مطالبات دي هغې مني نه مني دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو ډېر ګڼ شمېر کې د خیبر چې کوم جرګه وه په دې کې ډېر ګڼ شمېر کې پښتنو شرکت کړی و او دغه جرګې چې کوم دا کامیابه کړې ده.